أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. سورة الاعراف 101 نمبر آیت. تلك القرى نقص عليك دغه کلی دي نقص عليك جمع بیان کړل تا ته من انبائها واقعات هغه انباء دا جمع د نبأ لوی خبر ته ویل کیږي چې ډېر اهم غټ خبري. نو اشاره شو دي خبره ده چې د تیرو قومونو کې ځنې کړي خلک ځنې کلو والا خلک د سشتا چې دا غي واقعات مونږ ته بیان کړی دي. پر من انبائها کې دا کم من تک چې د په معنا د بعض سره دی. نو دینه معلومه شو چې ډېر واقعات د هم بل دنیا کې تیر شوی دي چې دا غي ذکر الله تعالی نبی عليه السلام ته نه دی کړی دا صفات شوی دي. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او دغه خلق د سیو جراب لدوی ته رسلهم پیغمبران خپل بالبينات په واضح دلایل سره پیغمبران مرترال او د پیغمبران سره واضح دلایل یعنی معجزې ور سره وي چې ښکارا ثبوت د خبره وجدا پیغمبران دي. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل نو دوی چې ایمان راوړې په هغه زمانه چې نسبت د دروغ کړه او من قبل د مخکینه یعنی د خلکو عادت په دې انداز باندې دومره خراب عادت یو چې دیو پر به د خلینو انکار الفاظ وتل نو بیا ور سمره دلایل او معجزې پیش کولې خو هغه خپل انکار باندې بکلک ولاړو. كذلك حمدغه شاندک يتبع الله على قلوب الكافرين الله تعالی مهر لګي پزرونو د کافرانو باندې. دا مضمون چې کوم د مخکې تر شوی دی چې الله تعالی پزرونو باندې څنګه مهر لګي ولی لګي داغه مهر علامات بیا سي مخکې باغې من خبره کړې ده چې د دې وضاحت یو حدیث مبارک نه معلومیږي چې نبی عليه السلام فرمایي کله چې انسان ګناه وکي نو دغه ګناه په وجه باندې پزره باندې داغ کیږي داغ نورسته چې د توبه وباسي نظر صفاشي خو توبه ونه باسي او بل ګناه وکي نو بل داغ ور باندې وشي ټاکي په وشي به چې څومره دا ټاکي سیوا کیږي ګناونه ډیریږي دومره د ګناونو شوق او محبت سیوا کیږي تر دې حد پورې د ګناونو نه کرک او نفرت او باغې باندې شرمېدل دا عادت د ذهن نه مکمل ختم شي نه په ګناه باندې شرمېږي نه د ګناه نه یریږي بیا او دغه سسته تبع يتبع الله مصداق هم دغه شی مکه بقره کې من ختم الله على قلوبهم کې هغه باس کړی دی هم دغه مضمون دی. نور ذکرونه کې براشي بدرانا على قلوبهم ادي بزرونو باندې زنګ لګیدل دا هغه مصداق هم دغه شی دی. نو دې خلکو د پیغمبرانو د وینا پر لپسې مخالفتونه کړې دي هغه مخالفتونه به وجه باندې بزرونو باندې تور ټاکي شوی داغونه پی شوی دي هغه د محر جباریت مېل شي اوس د دې زړونه په ګناہوں کې ډوب شوی دي غرق شوی دي. لہذا د دې خلکو نه د خیر تمه کول بیخي ممکن نه دي د عباس دی فائدې نشته یعنی دی ایمان قطعا نه راوړي. وما وجدنا لاكثرهم من عهد وما وجدنا من ندي منذر لاكثرهم اکثر خلق در من عهد خپل وعد لره پابن یعنی اس دنیا اکثری خلق دي سي چې دا خپل وعده پابن نه دي خپل وعده پوره کوي نه. اوس دا مسله ده چې یاره د خلکو نه څوک مراد دی د خلکو کمی وعده نه دي پوره کړي دا یو مسله ده. دغه یو قول تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله نقل کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په حواله سره هغه وایي چې د دې احد نه هغه احد مراد دی چې کوم په عالم الارواح کې الله تعالی د ټولو انسانانو نه خستره عالم الارواح کې چې کله الله تعالی د دنیا کائنات جوړول آبادولي انسان چې کله پیدا کاو نو اول د انسان روح پیدا شو دغه انسانانو تمام انسانانو روحونه الله تعالی را جمع کړل او د دې روحونو ته الله تعالی مخاطب شو ورته ویل چې الستو بربکم آیا زستا سو رب یم کنه یم او دې ټول روحونو ورته ویل چې بلا ولی نه زمون رب ته اوس دغه احد ټول انسانان د الله تعالی سره کړی دي خو ذکر د انسانان دنیا ته رالو دا هغه احد پابند په حال نه دي
او دې د خپل نفس د خپل خواهشات غلامان شو د الله تعالی د احکام او د الله تعالی د دین اس پابند نه دي نو هغه احد چې دوی کوم په عالم الارواح کې دي نه اخیستل شوی دی چې د زمنګ رب یې اوس د هغې خلاف روان دي ځکه چې الله ته د رب ووایه نو ټولې خبرې به یې مني د الله تعالی د نظام په پابند اوسېږي احکامو به پابند اوسېږي کوم څه نه چې منې کړي د هغې نه به ځان لرې ساتي نو الله به الله ته رب ویلی د الله تعالی ربوبیت به الله ته منلی او چې کله خپله مرضي کې د الله تعالی ربوبیت ته نه دی منلی ته د خپلې مرضي مالک دا قول ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی کوم چې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله نقل کړی دی دویم قول د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی دا هم هغه صحابي دی چې کوم د حبر الامه د امت لوی عالم ویل شوی دی او د نبی علیہ السلام ډېر دعاګانې هم کړې د علم باره کې ډېر دعاګانې ورته کړې وي او نبی علیہ السلام د باره کې نصیحت هم کړی چې عبد الله بن مسعود چې کوم څه بیانوي نو په خوځو دا خبرې کلکې ونیسئ دا مضبوطې خبرې دي او چې کوم څه نه منې کوي نو د هغې نه منې شئ عبد الله بن مسعود په علم باندې یعنې زما مکمل اعتماد دی نبی علیہ السلام د باره کې داسې هم ویلي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا د امام ابو حنیفه رحمه الله په استادانو کې هم دی دا قول دا دی چې ردی احد نه مراد احد د ایمان تی مراد دی احد د ایمان څنګه شی دی دې مطلب دا دی د انسانانو فطرت دي اکثر انسانانو چې کله په سخت کې ګیر شي پساو شي دا ډېری توبې بعضې د الله تعالی سره ډېرې وعدې کوي زه به داسې کوم داسې به کوم دین دپاره به داسې کار کوم نیک کار به کوم ګناهونه به نه کوم د لمونځونو پابند اوسېږم په جماعت کې به یې کوم او داسې جرم به نه کوم داسې جرم به نه کوم خو چې کله د آزاد فضا ته وځي او صحت یې ټیک شي که جیرې د هغې نه آزاد شي که بله مشکلات د هغې نه خلاص شي نو دی اکثري خلک به یې داسې چې هغه وعدې پرېږدي هغه وعدې چې په سخته کې د الله تعالی سره کړې وي د کلک ایمان والا خبرې هغه خبرې پرېږدي او بیا هغسې نه کوي دا هم مشوره خبره د ښکاره خبره ده دا واضح مضمون دی نو دې مطلب دا شو چې د انسانانو اکثري خلک داسې دي چې په سخته کې کومې وعدې د الله تعالی سره وکړي د هغې وعدو بیا پابند نه وي داسې مطلب شو په دې ځکه کې اکثري وویل د دې نه معلومیږي دا چې ځینې خلک پکې نور هم شته لکه مثال په طور داسې بدبخته خلک په دنیا کې هم شته چې په انتهایي سخته کې دغه وعده هم نه کوي چې الله تعالی سره دین پابند به اوسېږم که دا عذاب رانه لري چې دا اقرار هم نه کوي یعنی دومره بدبخته شوی چې په سخته کې د اقرار هم د خولي نه وځي آخر دنیا نه داسې بدبختۍ حالات کې لاړ شي او په دنیا کې داسې خلک هم شته دي چې په سخته کې کومه وعدې د الله تعالی سره کړي د هغې پابند اوسېږي چې وروسته بیا یو ښه حالت په الله تعالی راولي که جیل نه بهر شي د بیمارۍ نه خلاص شي بل مشکل نه خلاص شي نو کومې وعدې چې د الله تعالی سره یې کړي د هغې ټیک پابند اوسېږي داسې خلک هم شته نو په دې وجه هغه ټول یې ونه ویلو ځکه ځینې خلک د بهر دي ځینې خلک سره د احد نه کوي او ځینې خلک پکې د احد پابند هم شته نو هغه ته علاوه خلک شو دې ځکه کې شکوه ده او ګیله د هغه خلکو نه ده چې کوم وعدې وکړي بې پابند نه وي هغه خلکو نه شکوه شو الله وایي وان وجدنا اکثرهم من یقینا من موندلی دي اکثر د دې خلکو نه لفاسقین نافرمانه د انسانانو اکثري خلک دا نافرمانه دي ټول دنیا انسانان چې راجمع کړي نو زیات کافران دي سوچه کافران دي بیا دغه کافران جو سرته چې مسلمانانو ټول مجموعي لحاظ راجمع کړي څومره ممالک دي څومره مسلمانان دي نو بدې کې اکثري چې کوم دي نو فاسقان فاجران د اسلام پوره قائل هم نه دي بیا چې کوم خلک کې صحه پورې د اسلام قائل دي د اسلامي احکام قائل دي نو زیاتره دغه جاهلان انپړ خلک دي او د دوی عمل ګډوډ بیا بلې طریقه باندې ښکته راځه نو خلاصه کې لوگ خلک پاتې کېږي چې په دین هم پوهېږي په پوره دین باندې پوهېږي یا په دین باندې عمل هم کوي داسې خلک بیا ډېر محدود کم پاتې شي خلاصه کې لږ پاتې شي نو دا ښکاره واضح شو حقیقت شو چې د دنیا اکثریت دا فاسق او باطلو خلکو دی چې کله اکثریت د باطلو شو نو بدې کې د دوی د رایې له خبره شوله چې کله د حکمرانی کم انداز دی اسلامي لیول باندې اسلامي شریعت داسې دی چې اسلامي لیول چې کله تاسو یو مشر جوړوئ هغې ته مشر ټاکئ اوله خبره دا ده د دې خبرې نه وړاندې چې بغیر د اسلامي رهبر نه ژوند تېرول دا ناجایز دی نبی علیه السلام فرمایي چې سړی مړ شو د هغه په مرۍ کې د یو اسلامي امیر بیعت موجود نه و مات علی موت الجاهلیت د جهالت په مرګ باندې مړ شو دی غرق شو دې نه معلومه شوه چې ته به یو امیر ځان له یو مشر پیدا کړي یو اسلامي رهبر پیدا کړي چې کله د اسلامي رهبر پیدا کړو دغه رهبر بیا خپل شرایط هغه وخت بقره کې تعلق په واقع کې تیر شوی دی هغه دا چې دا سړی به عالم بشریت باندې په پوهېږي دویم
دغه سړی به ستا د علم مطابق په خپل علم باندې بې عملي داسې ثبوتونه متاثر نه موجود چې دا د آسماني دین د شریعت مخالف عمل کوي، مخالف عقیده لري، دا علم دا ثبوتونه بنای دغه مقابل کې. دریم دا چې په جسمانی لحاظ بر سړی صحتمن روغ سړی معذور بنای. کم از کم د اسلامي رهبر یو خبر دا د صحت نه ټیک ټاکي چې په کافرو باندې خدای د وجه روب راتلی شي. د شرایط شو د امیر دیم د ټاکلو شرایط ټاکلو د لپاره شرایط دا دي چې هغه سړی بر دغه کس ټاکلو کې کار کوي رای ورکړي چې دا نارینه مسلمانی عاقلی بالغی او د په معاشره کې دی بدنامي زمانه نه د حرکتونه کړه وړو د فاسقانو فاجرانو په شان کې نه نیک صالح سره نو رای بدی ورکړي چې بده کې کم سړی مشر شي نو رای بدی ورکړي. اوس هغه مغربي طرز حکومت چې کوم دی چې یاره د حکمران شرایط موجود دي چې یاره نارینه کې زنانه دي کافر دي کې مسلمان دي بس شپاړسمه کې ډیګري کړي نو دا پورا دی بس. او دغه شان د چې کم کس رای ورکړي نو هغه څنګه سړی به که مسلمانو کو کافری که فاسقو کو فاجری که پویږي کنه پویږي یو لیول باندې دا طرز انداز چې کوم دی دا غیر شرعي د اسلامي نه دا ناجایز. ځکه قرآن معلومه فارموله دا د اکثریت د باطلو خلکو نو چې داس یو میله جوړه کړي نو بیا به حکمرانی د چا راځي همیشه د باطلو خلکو راځي چې د باطلو خلکو راځي نو بیا انجام دغه صحیح. نو صلاح الدین ایوبی قول دا دی که په یو ورځ باندې زرګونو علما شهیدان چې د دې نقصان کم دی هغه نه چې یو فاسق فاجر په اسلامي امت باندې مسلط شي هغه چې څومره کټ نقصان. نو چې کله بیا نبی رسول الله فرمایي چې عادل حکمران د الله تعالی سایه د دنیا باندې یعنی دا د امت لپاره یو بهترین نعمت او چې کله دا سایه رسول نه لري شولا نو بیا خوشحالي پیدا کول ګران کار دی. په هر حال باندې نو حاصل دا شو الله تعالی وایي چې دا دنیا اکثری خلک د فاسقان دي نو چې کله فاسقان شو نو بیا دغه مغربي طرز انداز دا ناجایز ثابت شو.